أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن زمن د بیان موضوع ده په خاوند باندې د ښځې حقوق. عزتمندو مسلمانانو وروڼو او خویندو، څنګه چې تاسو مخکې فصل ثانی کې وکتل چې د قرآن او احادیث په رڼا کې د خاوند په خپله ښځه باندې کوم حقوق دي، اوس به انشاءالله تعالی په دې فصل کې تاسو د هغې حقوق ننداره او کتنه کوئ چې د قرآن حدیث په رڼا کې د ښځو په خپلو خاوندانو باندې دي. خو د حقوق د بیان نه مخکې موږ تاسو ته مختصر د جاهلیت او اسلام په زمانو کې د ښځو حیثیت وړاندې کوو. د ښځې حیثیت په اسلام او جاهلیت کې د جاهلیت په هر دور او معاشره کې او د الله تعالی د دین نه علاوه په هر مذهب کې د ښځو سره قسمه قسم ظلمونه او زیاتې شوي دي. یوازې اسلام هغه دین او مذهب دی چې د زنانه غوندې مظلومه او ځپلې شوي انسان د جاهلیت د ظلمونو او زیاتونه راوچت کړو او هغه لره یو اوچت مقام او لویه مرتبه ورکړه چې موږ تاسو ته د هغې مختصر نقشه وړاندې کوو. جاهلیت کې د زنانو سره کم سلوک کېدو. په زمانې د جاهلیت کې د ښځو حیثیت په کور کې د استعمال د څیزونو هومره و. زنانو له لوی مقام اسلام ورکړو، هغه داسې چې دا زنانه خو باید د مور په شکل کې وي. نو په قرآن کریم کې الله تعالی تقریبا 6 ځایه د خپل حق ذکر کول نه پس د مور او پلار حق ذکر کړی دی. لکه یو ځای کې الله تعالی فرمایي په سورت بقره آیات نمبر 83 کې وَإِذْ أَخَذْنَا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. او کله چې اخیستې وه موږ کلکه وعده د بني اسرائیلو نه چې بندګي به نه کوئ تاسو مګر د یو الله، او یعنی ښېګړه به کوئ د مور او پلار سره ښېګړه یعنی احسان کول. دغه شان په صورت نساء کې آیات نمبر 36، صورت انعام آیات نمبر 151، صورت بنی اسرائیل کے آیات نمبر 23، صورت لقمان
آیات نمبر 13 یا 9 تر 14 پورے او سورت احقاف کے آیات نمبر 13 9 تر 15 په دې ټولو ځایونو کې د الله تعالی د حق نه پس د مور او پلار حق ذکر شوی دی. بیا به دا زنانه د لور او خور په شکل کې وي. حدیث کې راځي چې انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي دي د چا چې درې لونه یا درې خويندې وي او هغه د هغې په باره کې د الله تعالی نه ویردو او د هغې ښایسته تربیت یې وکړو نو هغه به ما سره په جنت کې داسې وي. رایو وایي په څلورو واړو ګوتو سره اشاره وکړه او کله چې دا زنانه د بیبي په شکل کې وي نو الله تعالی فرمایي وعاشروهن بالمعروف. سورۃ نساء آیات نمبر 19 او ژوند تېروئ د دې زنانو سره په ښې طریقې سره هغه ښه طریقې سره. د ژوند تېرولو څخه مقصد دی هغه دا چې هغې د حقوقو خیال وساتلی شي او د هغې هر جایز او شرعي حق پوره کړی شي. جاهلیت کې کمې خبرې وي. یو خبره په جاهلیت کې دا وه په نکاح او واده کې به د دې خپل څه اختیار نه و خو چې کله اسلام راغی د نکاح او واده معامله کې زنانو لا اختیار ورکړی شو. یعنی زنانو اختیار ورکړی دی زنانو لا الله تعالی چې د هغوی سره به مشوره کېدلی شي او یا به ترې اجازات اخیستلی شي نو د هغې د رضا مطابق به د هغې نکاح او واده کېدلی شي. لکه حدیث کې راځي د ابي هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دي پیغله به په نکاح نه ورکول کېږي تر دې چې د هغې نه اجازت واخیستلی شي او نه به کونډه په نکاح ورکول کېږي تر دې چې د هغې سره مشوره وکړی شي. ورته وویل شو ای د الله رسوله د هغې پیغلې اجازت به څنګه وي؟ هغې وفرمایل کله چې هغه چپ شي یعنی دا چپ پاتې کېدل اجازت دی ځکه د حیا د وجې نه هغه په خولو جواب نشي ورکولی. او د جاهلیت دا رسم او رواج اوس هم ډیر پښتنو کې شته. بعضې وایي د جینۍ نه تپوس کول پکې چا راوستي دي. موږ دا خلکو ته وایو الله سبحانه وتعالی راوستي دي. دا خبره یاد ساتئ چې د خپلوانو سره د خپلولۍ د پاللو دپاره او د دوستانو سره د دوستۍ د ساتلو دپاره او یا د خپلې پښتو د راښکاره کولو دپاره به د خپلو لوڼو او خویندو ژوند نه تباه کوئ او که چېرې داسې مو وکړل نو یو لوی او ناروا کار او ظلم کې به پرېوځئ او سباله به ټول ژوند دغه لور خور تېروي نو دې دپاره د هغې رضا کېدل دا د هغې حق دی.
ورسره دا هم یاد ساتئ چې د جینۍ په نکاح کې د هغې ولی یعنی سرپرست رضا کېدل ضروري دي. حدیث کې راځي عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې یقینا رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي کومه ښځه چې د خپل ولی د اجازت نه بغیر نکاح وکړي نو د هغې نکاح باطله ده، د هغې نکاح باطله ده، د هغې نکاح باطله ده. که چېرې د هغې سره یې کوروالی کړی وي نو د هغې د عورت د حلالولو د وجې نه به د هغې دپاره مهر وي. او که چېرې د اولیاو په منځ کې جګړه وشي نو بادشاه ولی دی د هغه چا چې د چا ولی نه وي. دا حدیث ترمذی کې راغلی دی. د جاهلیت رواج دا و چې دا زنانه به د زناورو غوندې اخیستل کېدې او خرڅول کېدې به. دا رسم نن سبا هم په بعضې خلکو کې شته، خو اسلام د زنانو حق وښودلو چې دا د ګټې او تجارت څیز نه دی. حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته چې نبی صلی الله علیه و وسلم فرمایلی دي چې نبی صلی الله علیه و وسلم فرمایي الله تعالی فرمایلی دي 3 کسان داسې دي چې د قیامت په ورځ به زه د هغې مقابل ام. یو هغه کس چې زما په نوم یې واده وکړه او بیا یې دوکه وکړه. دویم هغه کس چې آزاد انسان یې خرڅ کړو او د هغه قیمت یې وخوړو. دریم هغه کس چې یو مزدور په مزدوري ونیو او هغه خپل کار پوره کړو خو ده ورله مزدوري ورنکړه. اللہ تعالیٰ په سورۃ النساء آیات نمبر 8 کې فرمایي للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا. د پاره د زنانو برخه ده هغه مال نه چې پرېښودی وي مور پلار او خپلوانو، او د پاره د زنانو برخه ده د هغه مال نه چې پرېښودی وي مور پلار او خپلوانو. د هغه مال نه که لږ وي د هغې نه یا ډېر برخه ده مقرر کړی شوې. دا الله تعالی والا په مال کې حصه هم مقرر کړې ده. اللہ تعالیٰ په سورۃ النساء آیات نمبر 19 کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرها. اے ایمان والو ندی حلال تاسو لرا چې په میراث کې واخلئ تاسو زنانو لرا په زوره. الله دې موږ لا په دې باندې د عمل کولو توفیق نصیب کړي.